رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درې کسان دي ثلاثه لا يكلمهم الله، درې کسان سب الله خبرې د رحمت نه کوي، او لا ينظر اليهم نظر د رحمت به متنه ګوري، او لا يزكيهم د ګناهونو به پاکیم نه. یو پاغي کې المسبل ازارا پنسي ځان پسې کته راکاږي، پنسي کته کړي ځان پسې راکاږي، دته الله د قیامت پر ورځ باندې ګوري نه. نن سبا زموږ ستاسو معاشره کې دا پنشن دی، کته ځان پسې پنسي راکاږي، دې باندې سره شودخ کاری، ولیکن حقایق بدل شوي دي. شو د توپ ته خلک کمال وي، پنشن ورته وایي. پنسي اوچته کا رسول الله صلی الله علیه وسلم اسفل من الكعبين ففي النار، د کعبین نه چې کومه کپړه ښکته شو دا به ورته الله بوزي. کته کې به نه کته د الله ته سره ګوري نه. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه اخر کشمکش کیو د مرګ برچواله شوی، کلمې شلیدلې، دا غي نه رسته به شهید شو. یو الک ځوان، الک قریشي ځوان عمر ابن الخطاب ته پوس راغی. عمر ابن الخطاب ته پوس یو کو چې عمر ابن الخطاب ته پته چې پنسي کته دی، هغه ته یا فتا یا لکه ودا کپڑے را پورته کا، دې سبا دې کپڑے نه خرابېږي، او په دې کې د الله نه هغه طاعت هم پکې دی. دا کته کوم په دغه ټیم کې ته دا وصیت یو کو پنسي ځان به مړه کاږه. تاسو معاشره کې وګورو پنسي کته راکاږي، نه دا څه کمال نه دی، پنسي اوچته وساته الله ته ګوري نه. المسبل ازاره یو نه په ګناه کبیره کې دی. که په مانځ کې د پنسي کته وي، په پړکو نه کته وي، او مونږ دې کو استاد مونږه مونږ شو دستې ماته دې کې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تن اولیدلو مانځ باندې ولاړو، پنسي کته وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم تل ورشه درې ځلې تل ورشه او تاسو کا ورشه او تاسو کا ورشه او تاسو کا به ته سر مونږ راو ګرځوا دې باندې مونږ ماتي. سړی د پاره پنسي کته کول او مانځه کې حرام، د مانځه نه بارم حرام. دې وجه نه دی عادت منګوالو په دې پړکونه لګي را پورته کا بس یو سړی به نه ښکاری، به یو سړی ښکاری ټیک ډېرې موچته و ما چې بیخه غنیمه ته رسول یا پازه ته رسول چې خلک ته نظر کوي، هغه سیاب د شهرت ته ممزان ساتي چې د ټولو خلکو ته نظر شي دا څوک دی. لیکن کته به ځان پسې راکاږم نه، ځان پسې راکاږي